أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. څنګه دوستانو خیر ټیک ټاک یې؟ امید دره بده چې تاسو به ټول ښه په خیر خیریت سره یې. نن تاسو ته واقعه د حضرت ابراهیم علیه السلام څلورمه حصه بیانېږي. ابراهیم علیه السلام باندې ډیر امتحانات راغلي، خو دا ډیر سخت امتحان په حضرت ابراهیم علیه السلام باندې چې خوب وویني او په خوب کې ګوري چې رب العالمین ورته فرمایي ای زما خلیل قربانی وکای. ابراهیم علیه السلام چې د خوب نه پاسېدی، ډیر زیات اوښانې حلال کړی او ذبح یې وکړلې، غوښې تقسیم کړې. بیا دویمه شپه راځي، ابراهیم علیه السلام په بستر باندې پروت دی. بیا ورته رب العالمین جبریل امین رالیږي، اے د رب خلیلای الله در باندې سلام وی. پس د سلام نه وی چې زما خلیلای قربانی وکای. ابراهیم علیه السلام د خوب نه بیدار شو، بیا یې قربانی وکړله. دریم کرت باندې ابراهیم علیه السلام په بستر باندې پروت دی، خوب ګوري. رب العالمین ورته فرمایی ای زما خلیلای ټول قربانیانې دې قبول دي، نن درته دا خبره بیا کوم قرباني وکای. هغه بچی چې تا ته ډېر ګران دی چې نوم یې حضرت اسماعیل علیه السلام دی. دغه اسماعیل علیه السلام رب العالمین ورته فرمایی ای زما خلیلای دا ستا په غېږه کې پروت بچی حضرت اسماعیل علیه السلام ذبح کا، دا قربانی کا. ابراهیم علیه خپل بچی حضرت اسماعیل علیه السلام ذبح کا. ابراهیم علیه السلام چې د خوب نه فارغ شو یعنی بیدار شو، حضرت حاجری بیبی ته وی ای زما بیبی زما دی بچوړي لای ښایسته مزیدارې جامې را واخله، زما دی بچوړي سرای یو بیاستم را واخله، چاړم را والای. بیبی ورته وی ای زما شوهره په بیاسته باندې سکې او په چاړه باندې سکې. ویل زه د الله پاک دیدار له خپل دوست له خپل بچی بوزما. اسماعیل علیه السلام ورسره روان شو، پلار یې مخکې دی بچی ورپسې دی. شیطان ابلیس مردود حضرت اسماعیل علیه السلام ته فرمایی ای اسماعیل علیه السلام تا ته پته شته چې پلار دې چرته بیایي؟ اسماعیل علیه السلام ورته فرمایی ما خپل باباجی خپل دوست پروردگار زه ته بوزي، الله دیدار را باندې کوي. شیطان چې دا خبر وکړلای، اسماعیل علیه السلام خپل بابا جان ته آواز کوي یا ابا جان یو خبره کومای، دلته یو سپین ګیری دی ماته دا خبره وکړلای. ای بچیه څه جواب دی ورکو؟ ای ابا جان ما ورته ویل چې ما خپل بابا جان خپل دوست رب العالمین ته بیایی. ابراهیم علیه السلام ورته فرمایی ای زما بچوړیای رب العالمین ما باندې یو حکم راوستی دی
چې خپل بچی حضرت اسماعیل علیه السلام حلال کا. ابراهیم علیه السلام چې دا خبر وکړه نو بچی ورته سوی قرآن وګورئ. قرآن کې رب العالمین د دې صفت بیان کړی دی. بچی ورته وی ای زما بابا جانا زما به په دې خپل کار کې رب العالمین مال دومره طاقت راکړي چې انشاءالله زه به ستا فرمان بردار بچی یما. اسماعیل علیه السلام چې کوم وخت کې مینا خواته راوستی چاړه ور سره دی بیاست ور سره دی. حضرت اسماعیل علیه السلام ورته فرمایي ای زما بابا جانای زما صرف یو درې خبرې واورئ. یو خو چې کله ما زمانه قمیص وباسي زما قمیص زما مور ته حواله نه کړي. دویمه خبره مې دا دی ای زما بابا جانای چاړه دې مخه تېره کای اسې نه زه بچی مای ستا پړه کې په ما باندې رحم را نشي ستا دوست رب العالمین تا نه ناراضه نشي. درېمه خبره مې دا دی ای زما بابا جانای کله چې ما ذبحه کې نو ما پړ مخې سملوای. ابراهیم علیه السلام چې د بچیو طرف ته دا خوږې خبرې واورېدې ای پروردګار عالمای ډېر لوی امتحان دی یا الله ماله پکې کامیابي راکای. اماغه مامور حضرت ابراهیم علیه السلام بچی له سترګې وتړلې او چاړې ورته ښه تېره کړلی. بیا سته باندې بچی له خپې تړي پړ مخې سملئ. دغه وخت کې رب العالمین رحمت په جوش کې راځي. حضرت اسماعیل علیه السلام د چړې لاندې دی یعنی لاندې را گزار کړی دی او ابراهیم علیه السلام چاړه راکاږي اواز کوي الفاظ د خولې نه راوباسي بسم الله الله اکبر بسم الله الله اکبر. جبریل علیہ السلام د سکندونو نم سیوا په تیز رفتار کې ګډورې لاس کې نیولې دی د ابراهیم علیہ السلام مخې ته وغورځولو. اواز کوي چې لا اله الا الله والله اکبر. لاندې حضرت اسماعیل علیہ السلام اواز کوي ولله الحمد. دا الفاظ چې کوم وخت کې ویلې شلو وینه روانه شولای د ابراهیم علیه السلام دا خیال راغی که اسماعیل علیه السلام مری غوسه شولای وینه جاری شو ګډ ذبح شو. ګډ ځکه ذبح شو چې ابراهیم علیه السلام خپلې بیبي ته وویلې چې زه دا څه دپاره بوځمه دې دپاره یې بوځمه چې هلته کې به زه ګډ ذبح کومه نو دا بچی د ځان سره کومه. نو دا دې وجې نه ابراهیم علیه السلام له د جنت نه ګډ راغی لہذا بل څاروی ذکر رانغی ګډ ذبح شو. چې کله ذبح شو غوښه تقسیمیږي هغه تقسیم شوه. مولانا بیجیګر صاحب رحمه الله زما استاد محترم باندې سوال شوی چې جی غوښې چا وخوړلې. غوښې هغه وخت کې چې کم کسان موجود وو هغه کسانو غوښې وخوړلې ذبح وشوه. امتحان کې رب العالمین اسماعیل علیہ السلام هم کامیاب کو. ابراهیم علیہ السلام باندې ډیر زیات سخت امتحان دی ځکه چې د بچی ذبح کول دا دی هر سړی خپل ځان ته وګوري چې زه بچی هغې له لاسونه تړم خپل بچی له خپې تړم خپل بچی پړ مخ را گزارم او چاړه راسه تیره ده او په مری را کاږم. خو دغه امتحان
په ابراهیم علیه السلام راتلو چې هغه پیغمبر دی، ما ورته باندې کم امتحان راوست، ما ورته باندې د مال او د دولت امتحان راوسته چې ته یا ګډورې ذبحه کا یا حصه ونیسه او یا چې ودې وس کېږي نو غټه قرباني وکړه. دا قرباني چې موږ او تاسو کمې کوو دا د ابراهیم علیه السلام سنت دي، موږ او تاسو باندې واجب دي، ځکه دا قربانیانې کوو. الله دې په موږ او تاسو لا په دې واقعه باندې د عمل کولو توفیق راکړي. او زما چینل القاري دوست محمد دا سبسکرایب کوي، شیر یې کوي او په ټولو ماشومانو ته دا واقعهګانې ور ورسوئ. والسلام.